زما بیا هم د چا نه تپوس کوي که نه پیر بونیر په بونیر کې پیر بابا په پیر بابا کې سلطان وس او بیا کاکا خیل څه کول غواړي تاسو لږ ما پوهې کوي دی زما خواته راغی زما ګاونډي دی خو ما یې چې څه کول غواړي دلته زه اوس یم دا سره دوکه وشوه 12,500 روپۍ دنه لاړې ډېر ورته بل کال هم راغی اوس ورته وي چې 100 روپۍ جمع کړه اوس 14,500 نور جمع کړه او تاسو ټلیفون درته راغی ته ریسیو کا په سپیکر یې که ښه زه ریسیو کا په سپیکر یې کا زه خبرې نه کوم ته به خبرې کوې دا بچي دي دی نازولي وساته الله تعالی دا ډېر وجود عزت درکړي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی او اگر انګو کو خو یاره جی ما خو دغه پیسې हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम रोड څنګه چللی دا څه کول غواړي تاسو لږ ما پوهې کوي دی زما خواته راغی زما ګاونډي دی خو ما یې چې څه کول غواړي ولې دا اوس وګورئ قدرمنو دا اوس د نمبر کټ کو دا د ده سره پوره د سکیم وشو چې ستا ګاونډي دی نو بیا خو دې سره ډوپویام نو دا چای واله اسما ور لورو اوس دې کال هم نه ریسیو کی قدرمنو دا خبره ده چې دې اوس کالو سلامونه احترامات قدرمنو نن سره د اسما والد سره موجود دی خو د بدقسمتۍ نه په یو داسې موقع باندې موږ ناست شو چې د دې سره چا ډېر غټ فراډ کړی دی دا د اسما والد صاحب د دې به خپله خبره په خپلو کې اسما ورسره هم ناست سره ورور مې څه چل وشو ستاسو سره تاسو بیا زما سره رابطه وکړه پوره خبره وکړئ او اواز ښه لږ تیز روباسئ ښه سر راته رنګ وشو ښه ویل چې زه کامران خبرې کوم میډیا والا ښه تاسو سره څه امداد وشو که ونه شو ما ورته ویل چې یاره بس الله دې عزت وکړي تاسو هغه د وړو مړو امداد را سره وکړو سل روپۍ را سره یو سعودي عرب کې یو کس و هغه را سره امداد وکړو الله تعالی دې د هغه هم جنتونه نصیب کړي امین او نور چا داسې څه نه دي ویلي او بس شکر دی ټیم دی پاس کېږي ویل چې ښه ستا د امداد پیسې راغلي د انجیو زه او موږ زکاتي پیسې ورکوو دا 4.5 لکه روپۍ دي نو دا د 14 لکو پورې ځي د زکات پیسې دي زموږ پیسې نه ځي پردی پیسې دي او تاله چې کم دی خو دې دغه ته ما ویلي چې رده څوک هم نشته که نه او دلته راغلی دی نو زما یقین دا پیدا شو چې یاره دا به یي کامران به یي هغه به ورته ویلي ځکه چې زما دونه هر څه نه خبر دی نو کیدای شي چې دا کامران یي نو هغه چې زه ما ورته ویل چې ته بل چا سره بیا هغه حاجي صاحب سما رابطه وکړه نو هغه ماته وویل چې یاره داسې خبره ده ټلیفون درته راغی ته ریسیو کا په سپیکر یې که ښه زه ریسیو کا په سپیکر یې که زه خبرې نه کوم ته به خبرې کوې په سپیکر یې که السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب حاجی ها حاجی 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 جی ها وایا او زه کوم ځای ته بیا حاجی یاره جی دا خو ما د ګاونډیانو نه دا دستۍ کې د ګاونډي نه جی دا پیسې دونه اعتبار به راباندې څوک وکړي د دغې پیسو خو زه یم دغې پیسو نه دا کومې چې ته ماله رالیږي
یاره جي نو زه اوس کوشش به وکړم خو چې دا کمې ته مال رالیږې نو د دقې نه به یې کټ کړي که نه جی اسلام آباد کې چې که راته ځای مو وښودو نو لاړ به شم نو نو یاره جي اوس دا مې را ګاونډۍ ښځې نه راواغستې او اوس به زه کوم ځای ته ځم حاجي زه راته بیا رنګ کوم حاجي ها وروري ملګرو دا تاسو ولیدو چې دا دې ورور ته بل کال هم راغی اوس ورته وایي چې 100 روپۍ جمع کړه اوس 14,500 نور جمع کړه او تاسو جمع کړي حاجي 12,500 روپۍ جمع کړې 12,500 روپۍ ما د ګاونډي نه راواغستې جي او ما څه خپلې پیسې کم ځای کې وې د دې نه مخکې چې کم دی ماله د دې نه مخکې چې زه راته صفا وویم نو ما دې اسلام آباد ته کډه راوړه ما ویل زه دونه څه به وکړو چې دا قرضونو نه به ځان خلاص کړو هغه چې موږ دلته رالو نو بچي داسې شو چې دغه د ماشومه لور هم دا راته اوس ووایه چې تا دې کس ته 100 روپۍ دې کس ته جي د زمانه 12,500 روپۍ ووالې جي ښه او په څه دې ورته ولېږلې په حق نمبر باندې ایزي پیسه باندې مې ورته جي ولېږلې قدرمنو دا یو خو ډایرک په ډایرک زما په نوم باندې یو سکیم کېږي چې زه کامران یم دویمه دا چې دا یو غریب دی ما د دې ماشوم نه ویډیو په دې کړې وه که د هر د وس 10 مالکان خاوندان چې هغه د دې سره او د دې ورور سره مې څه نه څه امداد وکړي او خلکو ورسره امداد کړی هم دی خو د بدقسمتۍ نه موږ دومره اخلاقي طور پر ایماني طور پر کمزور یو چې د یو سړي د کمزورۍ نه د غریبۍ نه د مجبورۍ نه موږ دا فایده اخلو چې د اوس 12,000 روپۍ لاړې د په کم از کم د یوې هفتې د کور څه نه څه خرچه کېده دا ماشومه ده د دې په نوم باندې او د دې سړي په نوم باندې او زما په نوم باندې دا سکیم کېږي او تاسو ولیدو چې په دې ټایم کې هم دې ته راکار راغی اوس ورته چې 14,500 روپۍ نورې جمع کړه او ستا 3 لک روپۍ راغلي دي او دومره د خدای 14 لک روپۍ د خدای او د رسول خاطر وکړئ د یو سړي په نوم باندې یا زما په نوم باندې یا د داسې یو د غریبانانو د مجبورۍ نه تاسو بده فایده مه اخلئ د خدای او د رسول خاطر وکړئ دا اوس د سره که زه ورسره دغه وکړو چې د زما سره رابطه وکړه چې تا دا پیسې واخیستې نو ما ورته ویل چې نه د بیا راغې ما به خپله نشته هم نه راکړې دا د نشته راته هم راله خو د دې سره دا ظلم کېږي او تا ته هم دا وایم چې کله ستا سره نمبر شته زما سره د خبرې کړي ته دومره ساده چې ته اواز نه پیژنې یا ته نمبر نه پیژنې اواز بالکل اوس به تاسو واورئ دا غلک اواز بالکل ستاسو په شان دی دا اوس تاسو قدرمنو ته وګورئ زما او د ده په اواز کې فرق دی خو دا مې پته نه لګي د خدای هغه ساده دی چې دی څنګه دته زما د اواز داسې ښکاره شوی دی دا درته زه اوس وایم دا سره دوکه وشوه 12,500 روپۍ درنه لاړې نورې پیسې په هېڅ چا باندې اعتبار مه کوه چې څوک درته چې ستا پیسې راغلي او چې دغه دي وایي د هغې نه کټ کوه ما ته نورې زما ته راولېږه ټیک شو دا د افسوس خبره ده ګرمنو ډېر زیات خفه شوم هېڅ هم مه کوه اوس خو قانوني کاروایي که څه کوئ اف آی آر به کوئ چې ما ته دغه کال راځي او دا سکیم راسره کېږي او د دې لپاره به ته راکړه چې تھانې ته به ځي په تھانې کې به اف آی آر کوي او دا نمبر به لوړ کړي چې اوس ما ته دوباره د دې نه بیا کال راځي نو هېڅ هم نه کېږي ستا دغه پیسې دي دا که چېرته قانوني ادارو چې دی هغه ریکور کړي که ما ته نه ښکاري خو ستا نه دا پیسې لاړې زما بیا هم د چا نه تپوس کوې که نه پیر بونیر په بونیر کې پیر بابا په پیر بابا کې سلطان وس او بیا کاکا خیل خاندان چې د چا نه هم تپوس کوي څرنګې هم تپوس کوي چې زما مبارک دې څه شک هم وي بالکل کوي شي خاروري نه بیا هم انسان دی هغه په زړه کې هر څه راځي زما په حواله دي په زړه کې څه شک سم وي نه مې شک راځي چې شک مې راتلی به مې داسې کار نه کوو خو دې ظالم موږ داسې ووایو چې د دې نه مخکې رانه دلته رالم نو د کور کرۍ مې جمع کړې وه نو هغه رانه چا د رڼا ورځې پې څوک راوړېدلي وو دا واړه د نیا کتلي وو او د کور نه چې کم دی هغه پیسې پټې ای ظالمانو ای خدای هم تباه و برباد کړو اوس یې راسه دا کیلو کو چې پیسې د ګاونډیانو نه م راواغستې ده ته م ولېږلې او دې ظالم موږ سره داسې لوبو ما خو دا زه لګېږم دا ماشومه لور مې لګېږي دغه 100 روپۍ پیدا کړي بس ګزران دی چلېږي 10-12 زره کرایي ورکوو دغه یا خلکه تاسو له دې اسما
د دې معصومیت نه شرم نه درځي تاسو دې پر سترګو کې دغه معصومتوب او لاچاري او غربت نه تاسو له افسوس نه پکار تاسو چرته قبر دنیا آخرت مور پلار خویندې وروڼه نه لرئ یاره افسوس خبره ده نظري مه کوه خپل وړو ته چېرته په دغه مه ګوره او ته د دی خیال ساته دی نازولي وساته چې د دی د سره الله تعالی تعالی رزق درکړي که د هېڅ امید یو ټایم روټۍ خو د راوړي که نه ساگ سبزي خو پې ته وکړي که نه تعالی الله تعالی رزق درکړي د دی د سره یې درکړي ستا د وړو د سره چې دومره بېتمې الله تعالی دومره رزق درکو په دې یو هفته کې نو دا بدلوم الله تعالی بل طرف نه نظام برابر کړي خو دا ستا لپاره د عقل دی او دغه چې ته سبا به بل چا باندې اعتبار نه کوې دا وزه لکه خاص کر ما کې یو مغه شته زه چې دلته نه هر ځای کې چې خو زه په پښتون سړي ډېر زیات وروري ډېر په ادب سره ډېر په احترام سره خو په نن سبا دور کې به په خپل ستانه پیدا بچي په هغې باندې به امیدوار نه کوي او ستا د مور او پلار نه د یو وینې نه پیدا ورور په هغې به امیدوار نه کوي ډېر په معذرت سره خو زمونږ معاشره درسي چې هر سړی به ستا د مجبورۍ نه فایده اخلي دا ستا بچي دي دی نازولي وساته الله تعالی تا ته د دې د وجود رزق درکړي ته اوس دا نه چې ته لاړ شي خپل موډ آف کې د وړو د مور سره جنګ وکړي یا د دې سره چېرته یا ځان چېرته بلډ پرېشر دې وخوري چې ځان له نقصان ورکړي ټولې زر روپۍ دی الله تعالی به د بل طرف نه برابر کړي صحیح ده ته اوس دا نه چې ته لاړ شي خپل موډ آف کې د وړو د مور سره جنګ وکړي یا د دې سره چېرته یا ځان چېرته بلډ پرېشر دې وخوري چې ځان له نقصان ورکړي ټولې زر روپۍ دی الله تعالی به د بل طرف نه برابر کړي صحیح ده